کتونکو علب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو 1 بجه کېدونکي را غالبا او دې وخت کې موږ د تنګي تاڼه کې یو. نن چې کومه خونړې پیښه رامنځته کېدو کې وه په تنګي تحصیل کې او هغې کې د پولیسو او د دغه مخالفینو ترمنځ چې کومه انخته شوې وه په هغې کې د ټولې 400 پولیس بشمول د شب قدر چې کوم دی هغه راغلي وو. دلته کې نصرالي نومې تندې او د هغوی او د پولیس ترمنځ د ډېر وخت نه چې کوم دی یو شخړه را روانه ده. مختلف سوالونه روچت شوي دي، په هغې باندې به هم خبرې اترې کوو. خو نن زه د 400 د پولیسو خبرې اترې کوم. خامېش چې کوم دی موږ په پولیس تنقید خو هم کړی دی، خو حقیقت دا دی زه په دې نه وایم چې په تاڼه کې ولاړ یم، ځکه چې دا پولیس والا دی دوی ځوان له مزدوري کوي، نوکران دي، زمونږ محافظین دي، زمونږ تحفظ دپاره دوی له د حکومت د خزانې نه پیسې ورکوي او څنګه چې دوی دا بیلټ تړلي دي نو دغه شانتې موږ ته تړلې شوي. خو چې کله ښه کار وکړي نو ستاینه یې خو هم پکار ده. نو ما همیشه چې کوم دی کله خو ما د پولیس داسې خبره کړې ده نو موږ پرې تنقید کړی دی. نن هم خبرې اترې کوو، خو چونکې موږ په سوشل ورک کې اخته یو نو موږ لږ صحافت ډاډې ته کړی دی. خو لومبنی کار چې کوم دی هغه زما صحافت دی. زه هغه اواز چې کوم دی پورته کول زما حق دی چې هغه خلکه چې هغه په دې سیمه کې داسې ناکړدی کوي، په غلطو کارونو کې ککړ وي او یا هغوی داسې د سود کار کوي، د آیس کار کوي، نو هغوی ته غړومبې زما دا خواست دی چې د دې غلطو کارونو نه روزئ، نیکې طرف ته راشئ. پولیس چې کوم دی کله به خو هم بې ځایه یو سړی تنګ نه کړي، چې کله هم بې ځایه په 400 کې تنګوي نو لومبې ما ته وایې زه به مخامخ ولاړ یم، زه به هغه پولیس په سترګو کې سترګې اچوم، زه به ورته وایم چې بې ځایه تا ولې تنګ کړی دی. اوس یې په عیار کېږي، په ما ولې نه کېږي، په بل ولې نه کېږي، په بل ولې نه کېږي. د ډېر وخت نه دا مسله روانه ده. خو زه دغه صاحب ته وایم چې تا له دا څوک مشورې درکوي یا کومه خبره کوي نو دا مشورې چې کومې دي دا په غلطه د هرې خبرې لکه نن MP صاحب راغلی په دې شپه باندې دلته موجود دی، MNA صاحب راغلی په دې شپه باندې موجود دی او په دې باندې موجود دی چې یاره په دې سیمه کې یو شخړه را پیدا کېږي چې دغه شخړه ختمه شي. ځکه چې نن کوم تصادم دی، خو تاسو تاڼې مخې ته وګورئ په دې شپه باندې نو دلته کې په سوونو پولیس خلکار چې کوم دی هغه موجود دی او نن یو پولیس خلکار جوبل شوی خو هم دی. هغه دی کې دا سوال کوي چې یاره دا پولیس والا دی، پولیس والا وویشته. DSP صاحب کلمه تېره کړه، قسم یې وخوړه چې زه روان وم اریچن کې وم او په لار راتلمه په دغه ځای کې دا موبایل په ګش باندې و او ما موبایل ته په ټلیفون باندې وي چې دلته کې نور تاسو څه کوئ، زه خپل طرف ته. دوی چې کله را روان شو دغه ټیم کې ډز وشو او په ډز کې چې کوم دی دوی بیا ماته ووي چې یاره زموږ یو پولیس خلکار چې کوم دی هغه جوبل شو. خارس نومې کس دی چې دې وخت کې لیډ ریډنګ هسپتال یعنې پېښور ته استولی شوی دی نو هغه په دې کې جوبل شو. بیا چې کوم دی هغه خلک چې په سوشل میډیا باندې ناست دي د پولیس ښه کار ته موږ بد وایو، ما ته په دې باندې ډېر افسوس راشي. د 100 روپو خلکه، د 1.5 روپو خلکه، د 200 روپو خلکه، نو اصل خبره سره چې دغه 2.5 ګزه ځای ته به ځو الله له به جواب ورکوو. خو موږ پولیس ښه کار ته خو وایو نو ډېره ښه خبره ده، د بل سړي ښه کار ته خو وایو نو ډېره ښه خبره ده، خو د چا بد کار ته موږ بد وایو نو الله پاک چې کوم دی په دې باندې به موږ بخي او الله پاک به موږ له په دې باندې اجر راکوي. او اصل خبره څه ده هغه 2.5 ګزه ځای چېرته چې به موږ خپل عمل بچ کوي، نم دا پیسه بچ کولی شي، نم دا شپارس بچ کولی شي، نم چې کوم دی دا وردی بچ کولی شي، نم دا وزیر اعظم بچ کولی شي، نم دا وزیر اعلی بچ کولی شي، نم MNA بچ کولی شي، نم پیسه بچ کولی شي او نم MP بچ کولی شي. بچ کوي به هم څه عمل. ما وختي یو ګروپ کې خبره کوله نو یو صاحب چې کوم دی زه خو په NP په پارټۍ کې یم او زه چې کوم دی تا ډېر زیات خوښوم او دا خبره چې کومه دا خو داسې نه ده، دا خو داسې ده او ما کتل چېرې دا ډزې شوي دي دا خو د پولیس والا په خپله دا کس ویسته او یک طرفه فایرنګ روانو، دو طرفه فایرنګ د سره شوی نه دی. نو ما ورته صاحبه ته چېرته ولاړ وي؟ زه خو ډېر لرې فاصله کې ولاړ وم خو ما ته هغه بنګله ښکارېده. هغه چې کوم په کوم انداز کې هغه ترجماني کوله، وکالت یې کو او بیا وایي چې بعضې میډیا والا دا خبر شیر کړی دی نو دوی ته زه وایم چې د الله د قهر نه ویریږي. نو هغه ته ما په جواب کې د الله د قهر نه تاسو ویریږئ، د میډیا خو دا کار دی دلته کې ولاړ دی د چا په شپارس نه راغلی. ما تاسو ته ووي چې پولیس والا به خپل کار کوي، دغه کس په خپل کار کوي، خو د غلط سړي ملګري نه یو. تنګي زمونږ دی، په دې تنګي کې به ښخېږو، دلته کې موږ پیدا شوي یو د خپل تنګي دپاره برمله اواز پورته کوو. برمله دا هم اواز پورته کړی چې موږ ودم پاتې شوو، موږ د لږو پیسو دپاره چې کوم دی خپل ایمان خرڅ کړی یم. خو دی ما په دې ایشو کې خبرې نه دي کړې، خو نن چې کوم د تصادم خبره ده موږ هم د یو جرګې په توګه دې ځای ته راغلي یو چې دلته کې دا مسله حل شي. خو دا نه خواسته خو چې دا پولیس په کم شمېر کې راغلي دي او خو څه کېږي نو هلته کې عام سړی دل کېږي. دغه غټ خلک چې کوم دي دوی خو ځان پسې ورونه بند کړي وي، هغوی خو دغه نه وي، هغوی خو به دا خلک استعمالوي. د دې خلکو نه
نه چې څنګه د سیاسي خلکو ګوډاګي جوړ کړي دي د ووټ دپاره د ځان دپاره د استعمالي نو دې ځای کې هم دغه استعمالېږي نو زه دغې خلکو ته وایم چې د رزق وعده الله پاک کړې ده چاره پر ایمان مه خوروئ د چاره پر ایمان مه خوروئ نو نن چې زه خبرې کومه دا کومه پیښه چې راغلې وه ډېره خطرې طرف ته روانه وه خو د دې ځای د مشرانو د ام پی ای د ام ان ای او بیا د څه صحافیانو په وجه باندې هغه مسله د خلک طرف ته چې کومه ده لاړه پولیسو هم چې کوم دی اوږه ښکته کړه چونکې د پولیس چې کله یو کس ولګي نو بیا خو د وردی توهین کول وردی چې کومه ده دا په اصل کې په دې شپه باندې خو د پولیس خلکار زموږ تحفظ کوي یا دوی دا ډیوټۍ کوي نو دا د عمر رضی الله تعالی عنه خو پرس دی خو په صحیح معنو کې کوي او دی په دې وردی کې په اودس کې وي او په دې وخت کې دی د دې دنیا نه لاړو نو دی ډایرکټ شهید دی خدای پاک دې موږ ټول له شهادت مرګ راکړي اوس د لاس ګوتې یو شانتې نه وي د یو پولیس د دوه پولیسو په وجه باندې موږ ټول پولیس چې کوم دی هغه موږ نشو ګرمولی د یو صحافي دوه صحافیانو په وجه موږ ټول صحافیان نشو ګرمولی د یو سمګلر دوه سمګلرو په وجه باندې موږ ټول علاقه چې کوم دی نشو ګرمولی خو د داسې خلکو چې کومه ده خو چې موږ مخ ونیوله نو الله پاک خو به رانه تپوس کوي نو د حق په ملګرتیا کوو حق ته به حق وایو مرګ یو پیره دی دا ما ته ووایه چې یاره یو سړی دوه پیرې مړ شوی دی یا درې پیرې مړ شوی دی نو د الله نه ویریږئ د الله د قهر نه په حقیقي معنو کې ودرېږئ د بل لپاره ایمان مه خوروئ د حق ملګرتیا وکړئ نو په دې شي کې په دې کیس کې چې کوم دی اووه دپې د 788 په شمول چې کوم دی اووه دپې شوي دي اووه دپې په چا شوي دي په دغه اووه دپو کې چې کوم دی ما د دغه ته جانزیب ول دی نامعلوم چې کوم دی دا د نصرالي شیرالي د دوی والد دی او دې کې شیراز چې کوم دی امتیاز دی او دغه شانتي ریاض دی دا کسان چې کوم دي دا په دې کې نامزد شوي دي یو وارې زه بیا وایم چې الحمدلله د دغه مشرانو په وجه باندې تحصیل تنګي د یو لوی تصادم نه بچ شو پولیس په ضرور خپله دفاع کوي او پولیس چې کوم دی زه وایم چې څوک قانون چیلنج کوي نو بیا خو بس موږ پاکستانیان نه یو موږ خو بیا د قانون ملګرتیا نه کوو ځکه چې قانون غوم دی خو قانون بې ځایه په چا لاس اچوي بې ځایه چې کوم دی په چا تور لګوي نو دا یو دا دې خبرې سره موږ ملګرتیا نه کوو خو دلته کې به زه ضرور چې کوم دی د ډي پي او صاحب نه دا پوښتنه کوم چې ډي پي او صاحب دا انخته د ډېر وخت نه شروع ده او دې کې یو ډي سي پي صاحب د دې ځای نه ټرانسفر خو هم شو دا مسله چې کومه ده هغه روانه ده خو ټوس چې کوم دی داسې خبره مخې ته نه کېږي موږ بې ځایه چې کوم دی په چا باندې دا تور هم نه شو لګولی چې دا خو د هر انسان ماضي چې کوم دی هغه ګوی ورکوي چې یاره ما په کومه طریقه باندې زه دې ځای ته رارسېدلی یم په کومه طریقه چې کوم دی زما دا روزګار دی ما سره دا پیسه په کومه طریقه راله په هغې خو ټوله دنیا ګواه ده خو قانون ثبوت غواړي قانون خبرې نه غواړي نو خو داسې څه ټوس ثبوت وي دې وخت کې دا کم خلکه چې تپوس کول غواړي په سوشل میډیا باندې چې پولیس زیاتې کوي پولیس چې کوم دی بې ځایه دا کس تنګوي پولیس چې کوم دی بې ځایه رټونه کوي پولیس چې کوم دی بې ځایه دغه ځای ته ورځي نو پکار دا ده چې یو کلیر میسج راشي چې یاره په حقیقي معنو کې څه دي او پولیس چې کوم دی بار بار یا د چاپې وخي یا دغه ځای ته ځي دا کومه خبره ده نو دا خو پکار ده خو څو پورې چې د اوسنۍ واقعه خبره ده نو ډي سي پي تنګي سرکل چې کوم دی هغه باقاعده قسمیه خبره وکړه چې دې وخت کې د دغې طرف نه په موږ باندې فایرنګ وشو د فایرنګ په نتیجه کې بیا د پولیس دا فرض دی چې دا خپله دفاع وکړي خو زه دلته کې ډي پي او 400 عرفان الله خان له داد هم ورکوم خراج تحسین هم ورته پیش کوم په دې باندې چې دې وخت کې په تحصیل تنګي کې یا په 400 کې څونه کیسونه ټریس شو او کوم کیسونو کې پولیسو کامیابي ترلاسه کړه نو هغه په حقیقي معنو کې موږ د علیجان کلي کیس ویلی شو موږ چې کوم دی د دې نه مخکې داسې دوه درې کیسونه مخې ته رالل او بیا دلته کې چې کوم دی بعضې خلکو د پیسو په نشه کې دومره مست وو چې هغوی خو وایي چې دا پولیس خو زموږ د خپو چیترې دي دا پولیس خو زموږ دلالان دي داسې الفاظ استعمالول نو هغه لاندې طبقه چې کومه ده کوم چې اسپایان دي هغوی خپله ډیوټي ډېر په ایماندارۍ سره کوي خو بیا هلته کې افسر طبقه چې کومه ده اکثر د هغوی په وجه باندې یا هغوی ناسته وي یا تعلق وي یا ام پی ای یا ام ان ای شپارسو چلیږي نو هغه لاندې طبقه چې کومه ده هغه هم ډېره زیاته متاثره شي زړه کې چې کوم دی یو ګیله شانتې پیدا شي نو هغه وایي چېرې زما مشر یې داسې کوي نو زه به هم بد داسې کوم او ځکه چې خو هغه ښه کار کوي لکه دې وخت کې یو پولیس خلکار به تاسو کتلی وي چې بله ورځ یې ویلي دي چې ما استعفا ورکړې ده د ډي پي او په میز پرته ده نو هغه الریډي معطل شوی دی او په هغه باندې غالبا چې
دلته کې اف آی آر شوی دی هغه مخکې نه معطل دی نو هغه دونه د پیسو په نڅا کې نه مست چې هغه یو داسې دروغ وي چې 412 پولیس خلکار دي په ټولو باندې داغ ولګو نو ګوره داسې خلک هم بیا کیوي نو نن هغه پولیس والا سره هم ډېره خفګان په دغې باندې او صدمه ورته رسېدلې ده نو دې باندې زه د پولیس دغه افسرانو ته داد ورکوم چې نن هغه اسپیان هم خوشحاله پولیس والا هم خوشحاله حق ته حق وویلی شو خو بیا هم د ناجیزه ملګري نه یو د ناجیزه ملګري نه یو د بې ځایه تنګولو ملګري نه یو خو دا کوم سوال چې مو کړو په کار دا ده چې صحیح میسج چې کوم دی د قوم ته هم لاړ شي چې یاره دا کومه خبره کیږي لکه موږ د آیس چې کوم دی سخت خلاف یو د سودخورو سخت خلاف یو په دې باندې به موږ پولیس ګرم دغه کړو چې زما په سیمه کې یو سودخور وي یو سړی آیس خرڅوي او پولیس ورته لاس نه اچي نو زه به ضرور دا وایم چې دا پولیس والا دوی سره میلاو د دوی ته پیسې اخلي نو د هغې دپاره نن د تنګي پولیسو د 400 پولیسو چې کوم دی خپل یو کردار وښود نن موږ دا نشو ویلی چې یاره دې وخت کې پولیس چې کوم دی پیسو ته لاس ونیوه یا پیسې چې کوم دی اسره کړي او چاته یې لاس دغه نه کړه هغه خلکه چې هغوی سره ډېره کافي پیسه خدای خو بس په دغه طریقه باندې اوس دا موږ نشو ویلی چې یاره دا نصیب شو دا په غلطه طریقې باندې چې څوک یې ګټي نو زه یم چې خدای دې په کفن هم نه لګوي او چې څوک زما بچي ته زما سیمې ته زما د علاقې ته ناسور راولي نو زه یم خدایه تباه و بربادي کې تباه و بربادي کې ځکه قانون چې کوم دی خو پولیس نیولو کې نلته کې عدلیه چې کومه ده هغې کې پرېښودلو شي دا وشي خو هغې خلکو ته ضرور دا میسج ورکوم چې په غلطه طریقه باندې پیسې ګټئ نو دې نه اجتناب وکړئ صحیح طریقې ته راشئ پولیس په هم بې ځایه نه تنګئ دلته کې یو قانون دی دلته کې یو آیین دی د یو آیین لاندې موږ ژوند کوو موږ د حق ملګري یو چې چا سره هم ظلم کیږي نو موږ یې ملګري یو د موږ لارې دروازې ورته کولو دي د چا لپاره ایمان نه خوارو نه د پولیس لپاره نه د ولس لپاره نه د بل لپاره حق ته به حق وایو یو شعر زه وایم چې پرې کړې ښه ده دغه ژبه په چاړه د قصاب حقه خبره چې د زور مخکې کولی نشي حق په وایو د حق په ملګرتیا کوو نو نن چې دا کومه اینښته وه الحمدلله د خیر طرف ته لاړه زه د ایم ان اے صاحب او ایم پي اے صاحب چې کوم مشران پکې راغلي دي هغوی له هم داد ورکوم د هغوی حوصله افزایي کوم او هغوی ته وایم چې انشاءالله امید درنه ساتو چې مستقبل کې هم د داسې مسلو ترمنځ راځي او دا مسلې به چې کوم دی هغه حل کوي ایم ان اے انور تاج صاحب د تاڼې ته راغلی دی په دې شپه باندې حاضر دی او دغه شانتې ایم پي اے خالد خان چې کوم دی هغه هم راغلی نور هم د علاقې ډېر ستر مشران راغلي دي شب قدر هم راغلي 400 هم راغلي دي او په دې دغه باندې راغلي چې دا مسله نوره تصادم طرف ته لاړه نه شي نو الله دې کي چې دا مسله د خل په لاړه شي خو دې وخت کې دا وایم چې دغه مسله د خل په لاتلې د مشران پکې را ترمنځه شوي دي او دا اووه دفعې چې کوم دي د 788 په شمول دغه کټ شوي دي نو په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ زموږ په دعاګانو کې وختاً په وختاً چې داسې اطلاعات راځي موږ به تاسو سره بیا شریکو خو بیا هم ډي پي او صاحب 400 ته وایم چې اصلي حقیقت مخې ته راوله چې کوم قوم پوښتنه کوي چېرې دا زیاتي دي نو هغه زیاتي څنګه دي او دا په حقیقي بانو کې زیاتي دي او که نه دا قانوني کاروي کیږي ډېره مننه کوم خوشحاله و آباد اوسئ